یو انسانو چې هغه به هر وخت د الله پاک نه توبې وکړي د شپې به بیخي خوب نه کولو هر شپه به جړل او خوب بیخي دغه اونه یو ځل د چاته پوسو کو چې ستا خوبونه نشته د شپې خوب ته نه کې هر ټایم توبهګار ته د دې شاله وجه څه ده نو هغه انسان ولوي د شپې چې کله زه کټ ته ورشم کنه دا ویډیو لګو ګورئ زموږ د پاره پکې انتهایی غټ عبرت نن سبا معاشره داسې معاشره ده چې انسان خپل غلطي منی نه یو انسان په خپل غلطي باندې یو ډېر ښه وکیل جوړ شي نن سبا او د بل په غلطي باندې ډایرکټ جج جوړ وي دا بل چې لګه غلطیو کې بس ورکوي سزا او چې خپل غلطي تیو شنو دا غي دومره خشته کلیریفیکیشنو کې دا غي دومره خپل صفایان لکه د وکیلانو کې او نن سبا هر انسان سنا سو ګناه کې مبتلا دی پرفیکټ خو سوکشتنه په دې دنیا باندې صحابه کرام چې وګوره د خوګ نبی په صحبت کې به وخت تیرولو او په خپل ګناهانو باندې جړل نو نن سبا هر انسان له خپل ګناهانو باندې سوچ کول پکار دي خدي انسان وي چې د شپې چاته تاسو کو چې د شپې خوبونه نشته هر وخت جاړي هر وخت استغفار توبه وباسي د دې شاله وجه سره نو هغه انسان ولوي د شپې چې کله ذکر ته ورشم نو خپل ګنايان را یاد کما خپل ګنايان را یاد کم چې په فلاني ځای کې ما دومره غټ جرم کړو دومره غټه ګناه مې کړې و چغلي مې کړې و جرم مې کړو غلا مې کړې و هغه ټول ګنايان زه د شپې زما مخې لراشي او بیا په تصور کې زه الله پاک ته مخامخ ځان او دغه کوم چې لکه زه الله پاک ته مخامخ ولاړم او دغه ګنايانو ته پوس مانه به الله پاک کوي دغه ګناهانو کم چې ما کړی دي نو دغه ټایم کې زما زړه چې کم دی او یریږي سترګو مې چې کم دی سترګو نه مې خپل اوخ کې روان شي او هغه اوخو کې مال خوب راشي یو د شمه یا ویخ پاتې شمه لکه دا زما زندگی د چې د شپې زکه لکټ ته ورشم نو زه خپل ګناهان ځان تر مخه لکم په تصور کې سوچ کې او بیا په تصور کې زه خپل ځان الله پاک ته مخامخ ودرو مچ لکه الله پاک پوسمنه د دې ګناهانو ته پوس کوي زه به ول څه جواب ورکوم ما سره څه جواب دی ما سره مطلب زه به الله پاک له څه کلیریفیکیشن کوم چې دا ګناه ما ولې کړی دا یا دا ګناه کې زه ولې مبتلا شوم نو هغه ټایم زما د سترګو نه د یری نه اوخ کې روان شي نو یا خو مال خوب راشي او یا زمانه خوب مکمل او تختی او هغه اوخ کو کې زلګ غونته آرام وکم جی نو بیا یو ورځ داسې چلو شو چې اوماغه انسان چا بچ هر وخت توبه وکړي چا بچ هر وخت جړل استغفار به کولو اوماغه انسان په سجده باندې پروت دی او وفات شوی دی روح ته تل دی چې خلک ورغه کتر نو داغه په مخ باندې اوماغه اوخ کې به دی هغه اوخ کې ولا داغه او چې شوی نه وي لکه داغه په مخ باندې هغه اوخ کې به دی کمی بچي هغه د الله پاک د یرینا تویولږي نو نن سبا داسې خلک چې کوم دی ډېر زیات کم خلک چې د خپل ګناه اقرار کوي هغه د خپل ګناه اقرار هیڅ کله هم نه کوي او هغه هیڅ کله ملکه انسان ته سکه چې هغه الله پاک لم نه کدا نه ظاهري چې زه یو ګناګار انسان یم نن سبا ماشه داسې جوړه ده چې ځان ولا پرفیکټ کالی او بل انسان ولا د جهان بدعمله بل انسان ولا د جهان ګناګار بل انسان ولا د جهان جرم والا انسان ښکاریږي نو الله پاک لا لکه مونږ ټول خلکو له پکار دي چې الله پاک نه هر وخت معافي غواړو الله پاک چې کوم دی غفور رحیم ذات دی الله پاک د انسان په معافي غوښتلو باندې په استغفار باندې ډیر زیات خوشحاليږي جی الله په خپل وجه لکه ته دومره ګناهان یو چې د زمکه نه تر اسمانه پورې دا ګناهان ته د ستاره کرایم زستاره جرم چې کم دی ته دومره کې چې د زمکه نه تر اسمانه پورې دا ټوله دنیا ته ډکه کوي ته یو ځل د زړه نه استغفار وي هغه ټولي ګناهان به زدا سوس وزوما لکه په اوچ خشاک باندې چې پټرول واچي نو دا یو سبق آموز ویډیو و زموږ د لپاره پکې وغټ عبرت د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام